أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الحلال فريضة بعد الفريضة أو كما قال. ډېرو معزز وروڼو، د ډېر ګران قدر محترم ورور جناب محمد ادریس خټک صاحب، جناب محترم حاجی جمعہ صاحب، جناب ملک امان اللہ خان صاحب او د دې پروګرام روح روا او داعی زما ډېر ګران قدر محترم ورور جناب قاری کلام الدین صاحب، او بیا زموږ ډېر ګران قدر ورور چې ما ته داسې زموږ په شان د ښکاري ډېرې درنې خبرې د هغې تاسو واورېدلې، محترم جناب سراج الحق یوسف زئی صاحب او نور چې کوم دوستان دي ما نه کله نومونه هېر شي، او حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مارون د ټولو نه مخکې زه یو خبره ستاسو مخکې کېدم، او دا چې په اسلام کې د تجارت او د کسب او چې یو سړی خرید و فروخت کوي دا هغې ځان له یو شعبه ده، او زموږ په احادیثو مبارکو کې بخاري شریف نه ولیسا دا غټ کتابونه چې څومره دي، او بیا د فقه په کتابونو کې هدایه او شرح وقایه په ټولو کې دا بابونه ذکر دي او دا مسائل په هغې کې موجود دي چې انسان د تجارت دا شعبه چې یو شی اخلي او خرڅوي، بیا د ځمکو خرید و فروخت دا ځان یو مستقل تجارت دی. تجارت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشه ګرځېدلی، او تجارت هغه شی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله کړی دی. او دا تاجر لفظ تاجر یوازې دې ته نه وایي چې سړی چای خرڅوي چیني خرڅوي، دا هم یو تجارت دی، او د هغې مختلفې شعبې دي. دا لفظ د تاجر دې له رسول الله مبارک خاص دی، په عربی کې مې مخکې دې ته سمسار وایي، او تجارت چې حضور پاک ولنو کې خو د اجر نه چې دا ډېر لوی د ثواب شی دی. بیا د ځمکو د خرید و فروخت مسله خو که تاسو وګورئ د صحابه په زمانه کې ډېره تېزه چلېدلې او داسې چلولې ده چې پلاټ به یې واخېسته، کور به یې واخېسته او څه موده به یې وساته او په ګټه به یې خرڅ کړو. دا زموږ د صحابو طریقه ده. حضرت عثمان رضی الله عنه دا سلسله چلولې ده، د پلاټیشن سلسله. حضرت معاویه رضی الله عنه دا د پلاټیشن طریقه چلولې ده. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دا سلسله چلولې ده، دا زموږ کتابونو کې باقاعده موجود دي. او بیا د لرې لرې علاقو کې دا د تبوک په خوا کې د علاقو کې او د خیبر په خوا کې چې دا کوم لوی لوی صحراګانې دي او دشتونه دي، او په مدینه شریفه کې دننه دا حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ خپل کورونه په جهاد کې په غنیمت په شکل کې ملو شوي. تاسو دې نه اندازه ولګوئ. زه اکثر دې ملګرو ته وایم چې چا سره پیسې او پراپرټۍ کار شروع کړي دا خدای چتای بشرطې کې دوکه نه کوي. دا ولې؟ حضرت زبیر رضی الله عنه د حضور پاک د ترور زوی دی، او د رسول الله مبارک بی بی عایشه صدیقه او حضرت زبیر بی بی اسماء خویندې. حضرت زبیر دریم تعارف دا دی چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوم دی. دلته د غنیمت په مال کې څه کورونه او څه ځمکې میلاو شوې وې. په بخاري شریف کې یو اوږد حدیث دی باب برکت الغازی فی مالی، دی کې دا شته. او بیا چې دی وفات شو د خپل زوی ته عبدالله ابن زبیر ته وصیت وکړ چې په ما بلا قرضونه دي، زما دا مال به زما دا قرضونه پوره کړي او که پوره به نه کړي. الوی تفصیل دی هغې کې د نظم محکم دی، لیکن چې څومره صحابه موجودو هغې وې سوال نه پیدا کېږي ستا غونډ مال چې را یو ځای کې نو دا د 22 له ګروپونه جوړېږي.
د 22 لکو روپو او ستا باندې ډېره لویه قرضه ده، نو دا به څنګه پوره کوي؟ نو حضرت زبیر د یو عبدالله ابن زبیر د یو مسلې د وجې نه 3 کاله انتظار ګوره سوچ کوي اوس 3 کاله صبر وکړه چې دا کورونه نه خرڅوم. ولې ګورم اعلانونه به په حج کې کوم چې که زما په د پلار باندې چا قرضه چې هغه راشي چې قرضدار له خپل شی ورکړم هغې نه پس به بیا دا کورونه خرڅوم. 3 کاله پس د 22 लाख روپو بلکې د 42 लाख روپو کورونه 6 کروڑ ته ورسېد. ور هغه وخت نه روانه دا شی چې دا څومره په تېزۍ روان دی او په هغې کې حضرت معاویه رضی الله عنه سودا کړې ده، هغه هم پکې یو کور اخیستی. د ځمکې خرید و فروخت او د کورونو خرید و فروخت زما په خیال دا یو حلال تجارت هم دی. پاک شی دی په میدان، دا شی دی دا خرڅوم، که څوک اخلي په 1 لک روپیه مو که څوک نه اخلي دا خرڅوم. قبضه او انتقال دا 2 څیزونه پکې لږ لازم. یو څیز زمونږ دا پراپرټي لکه یو بوټی بدنامه کړی او هغې په دې بدنامه کړې ده چې بعضې خلک شنه باغونه خلکو ته ښایي لکه زمونږ د ورور سراج الحق صاحب تاسو ته او هغې پسې زمونږ خلک ورپسې شي پته نشته دې خلکو سره پیسه په ډېر شنه باغونه ولې دی په شریعت کې چې کوم شي په موقع وجود نه لري یو مبیعه په سر نه وبینه د هغې اخیستل ګناه ده چې تا ته په موقع باندې یو شي وښایي چې دا یو شی موجود دی د هغې نه پس ته اخیستی شي تا ته هغه شي وښایي ته ووینه دا شی مجهوله سودا بیا ګناه ده. د معلوم شي چې شي د سر نه شتلی نو زه به 2 کاله 10 کاله پس پلاټ وړم او راته اوس نه واله خدای ته وګورئ مهرباني وکړئ که پیسې سره ډېرې شوي مه درځولې یتیمانانو له یې ورکړئ کونډو له یې ورکړئ صحیح کار ولې نه کوئ؟ زما ډېر خلکو سره تعلق دی الحمدلله او قاري صاحب کلام الدین صاحب سره مې ورورولي یو تعلق یې ورورولي دا ولې زه دا پېژنم دا سړی دا سړی ما ته معلوم دی چې دا سوچه سړی دا سړی ما ته معلوم دی چې دا دینداره سړی دی ما خو په دنیا ګرځېدلی ما خو الحمدلله هر چا سره تعلق ته او په هر فیټ کې مې شته او هر چا سره مې پېژندګلوي ته او هر څیز مې کتلی دی نو دې پېژنم د نږدې نه تاجیانو د عمرو والا پروس کال ده ما ته ټېلیفون وکړو یو بلډینګ کې عمرې والا اچولي وو هغې لفټونو کې فرق دومره پریشان او دومره حالانکې خلک چې داسې وکړي د یوې خپل کار پکې وروره څو نیم خراب شوی زه ورسره څوک بجلی کې ښودلی ما ته وایي خو شیخ صاحب دعا وکړه دا کار بس پرېږدمه نه کوم دا کار دا غریبانان مسافر دي برباد شو لفټ ورته بند دی او دا به څه کوي دا غریبانان مې عفوا وما پېژندلی زه پېژنم او سراج الحق صاحب خو زما د پخوا نه لکه څنګه چې د والد محترم او زما بابا دا داسې لکه د وروڼو په شان او پاک انسان دی تاسو ته معلوم دی ښکاره په میدان کولو ولاړ انسان دی په دې بنیاد چې د دا دواړو جمعه صاحب صاحب خو زه پخوا نه پېژنم په یو موقع کې غریب ما سره یو تعاون هم کړی یو مسله کې اگر چې بیا راته د وسه نه وه الحمدلله یو جانا پېچانا شخصیت دی او ادریس خټک صاحب تاسو ټول پېژنئ د موقع یو شخصیت دی دارنګې دا ملک امان الله صاحب ما اورېدل د دوی نه نو داسې خلکو سره چې ته ډېرې موږ ته په خپلو پیسو یېرېږې نه چې زما پیسه به کوم طرف ته غیبه شي دا پیسه به تا نه کوم طرف ته کلام الدین قاري صاحب یوسي داسې اعتماد ضروري دی هغه انسان سره ډېر پکار دی چې یو شی په موقع موجود وي او ته شی ووینئ تاسو دا دی سراج الحق صاحب وایي چې لاړ شئ او په موقع باندې وګورئ هغې نه پس سودا نمبر 1 نمبر 2 دا چې د چا نه اخلي چې خو پېژنې که نه چې هغه ته رسۍ خو کولی شي که نه چې سبا ته پلاټ والې او څه نقصان پکې راشي چې ته کور خو معلومولی شي که نه کور یې درته معلوم وي ډېری درته معلوم وي روربۍ یې درته معلوم وي تپوس دې کولی شي که نه لږ یو بوټی مهرباني وکړئ په دې څیزونو کې لږ سوچ وکړئ ها بې سوچه مه ورځانګئ او ما راته بیا کوئ که بې سوچه ورځانګئ د رمضان میاشت او خلک ډېر زیات خوري خیراتي ورکوي بې سوچه مه ورځانګئ او دا خو ما ته اوس ویلي وي په دې لاره زه تېر شوی د کاکا صاحب ته یو میاشت مخکې م تللی وم د
زما بیان او د دغه تم تل یو مدرسونه مې دی دا مانکی شریف هلته مې بیان او هلته تللی ولاړ په خدای یقین وکړه چې په لاره راتلم دا طرفونه ما وکتل مې لکه دا خو ډېره ښه ملګرو ته مې وویل مې ناشنا سینري ده دا مې دې ته به د چا خیال نه کې دی که څه ټاونشپ جوړ کړي یاره په خدای یقین وکړه ګورې قسمیان مې راته وایي جمعې ورځ ده مې دې ته نو چا خیال نشته لاندې هلته ټون دی دې خوا ټون دی دې خوا ټون دی دا څومره مزېدار ځای دی مې دې ته به د چا خیال نه که نه یاره مې که دې ته د چا خیال شو د څومره مزېدار واقعي هغه دی چې ګاډي راکوتاوېږي په هغه موړ کې مخامخ ټول نوشیر او دا ټوله علاقه ته ښکاري بهر کې شو زه خو تاسو ته د دې خبرې لپاره نه یم راغلی چې تاسو ته پلاټونه وایي اوله تدبیر وایي خو زه د صرف او صرف د په دې بنیاد راغلم چې دوی یو دعا به وکړي او د دې افتتاح به وشي نو د الله د نوم نه چې د یو شي شروع شي او افتتاح وشي هغې بنیاد باندې زه دلته راغلی باقي هغه خرڅول او هغه سیسټم به درسره دوی کوي زه دغې له نه یم راغلی افتتاح دعا له راغلی او تاسو ته صرف دومره وایم چې الحمدلله قاري کلام الدین صاحب زما ورور دی زه د دې ځای نه پېژنم او سوچه انسان دی الحمدلله جوټه نه دی د خدای پاک فضل دی او دا نور خو د دغه خلک دی د حجرو او د جایداد خلک دی زموږ سراج الله صاحب چې پکې په میاشت کې وي نو دا خو د صوبې یو مشر نه دی دا خو الحمدلله زموږ د ټول پاکستان په سطحه یو ځلانده ستوری دی انشاءالله او ټولو مې د حق اواز اوچت کړی دی ما ته پته د حق اواز اوچت کړی دی او د حق په اواز باندې دی همیشه ولاړ پاتې پلار یې کې و د والد صاحب محترم یو ډېر بزرګ او یو نیک انسان زما ورور یو ډېر بهترین تجارت کې د ځمکې یو څیز به پکې کوئ او هغه دا چې کوشش دی چې خو نور دغه څیز د فایل او د په موقع د وجود مسله خو پکې ختمه ده هغه خو هر څه په موقع تاسو ته خو شته خو یو سوچ پکې دا کوئ دا فکر کوئ چې دوکه پکې را نه شي دوکې سره خپل سیز حرام ګرځي دویم قسم پکې را نه شي زما اوس هم یو څیز ته سوچ او خیال مې و چې دې کې به قسمونه وي او پکې نه خو د یو ملګري په خبره کې مې قسم ونه لرېده الحمدلله قسم رسول الله مبارک فرمایي چې د خدای نوم د دنیا لپاره نه استعمالوي او درېیمه خبره پکې غټه دا ده چې ښکاره شی اخلی دا په ذهن کې واچوئ چې د یو مبیعې او د یو شي وجود نه د هغې نه ځان ساتئ په دې خپلو پښتنو ورونو باندې اعتماد وساتئ په دې خپلو پښتنو په دې اعتماد وساتئ او زه یو درخواست ته بله کوم زه خو ډېر ګرځم ما خو پنډۍ اسلام آباد ته هم خلک بوځي د دې پلاټونو د دې جوماتونو افتتاح راباندې کوي واقعي چې څنګه دوی وایي نو نن سبا په اسلام آباد او پنډۍ کې د انویسټمنټ ډېرې زیاتې شروع کړې شوي دي چې زه لاړ شم هلته ډېر دوستان یم زه مهرباني وکړئ د خپلې صوبې له خپله فایده واخلئ د خپل کور له خپله فایده واخلئ د خپل کور مضبوط کړئ د بهر خلکو نه ولې فایده ورکوئ که انویسټمنټ کوئ نو په خپل کور کې ولې نه کوئ که کور جوړوئ خپلو بچو نه یې جوړوئ نو په خپل کور کې ولې نه جوړوئ بیا به آخري خبره دا کړم چې زما ګمان دا دی څوک دې خفه نه شي زمونږ په دې ټول کې پیکې کې او په دې ټوله صوبه کې زما په خیال پوره منزل ده هغه که نن ده هغه د نوخان دا ډېره پوره منزل ده الحمدلله نو زه په دا ټاون چې کوم د سراج الله صاحب په نوم باندې په دې ګلبرګ کې ټاون کې جوړ شو او دا په دې دوی ته خراج تحسین پیش کوم او د دوی نه دا امید ساتم او دا دې توقع ساتم چې دا موجوده کوم ریټونه تاسو یې ښودي ما چې وختي وکتل زه حیران شوم ما وایي چې دا خو په میرو په شلګرو کې هم دا ریټونه نشته دی چې دا کوم ریټونه دوی مقرر کړي حقیقت ده نن سبا خو دا 2 لکه روپۍ 2.5 لکه معامله په شلګرو په میرو کې نشته یو درخواست به د خیر زه وکړم چې راشه صاحب وایي چې د رمضان نه پس به موږ دا ریټونه بدلو دویم د دې غریب پولیس عوامو لپاره خیر دی یو 2-3 میاشتې ریټونه همدغسې برقرار ډېر غریبانان دي چې هغه خپل کور مالکان نه دي او خپل کورونه نشته چې هغه غریبانانو سره دې پیدا کړی شي لکه ډېر مناسب ریټونه دي او ډېر ارزان ریټونه دي په داسې سوسایټۍ کې داسې ریټونه نشته موږ به د الله نه دعا کوو چې الله پاک دا کامیابه کړي او الله پاک چې چا پکې منډه والې دا محنت کړی دی
خواري یې کړې ده، پیسې یې لګولې ده، الله ته هغوی له هم ډېرې فایدې ورکړي او زموږ د غریب ولس لپاره یې خدای پاک د سر سورې وګرځوي، زموږ د روم دپاره، زموږ د کونډو دپاره او زموږ د یتیمانانو بچو دپاره یې خدای پاک د سر سورې وګرځوي او الله پاک یې کامیاب کړي او دې ته دا ټول مستقبل الله آسان کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.